آیا تاسو هم د جمعې په ورځ صرف او صرف 2 رکعاته مونځ کوئ؟ که چیرته تاسو د جمعې په ورځ صرف 2 رکعاته دغه فرض مونځ کوئ او نور مونځ نه کوئ، مطلب سنت ورسره نه کوئ، نو دغه ویډیو ستاسو دپاره د خامخا یې وګورئ. دوستانو دغه ویډیو زه ولې جوړم؟ زه مجبور ولې شوم چې دغه ویډیو تاسو سره شیر کوم؟ د هغې وجه دا ده چې نن سبا ډېر ځوانان، ډېر خلک داسې دي چې هغې د جمعې مونځ خو کوي خو نیمګړی مونځ کوي، یعنی په ځان باندې نه پوهېږي، ډېر لوی نقصان کوي. هغه نقصان څه کوي چې کله دی د جمعې دا دویم اذان وشي نو دی مسجد طرف ته ډېر په تیزۍ سره راځي. اکثر خلک خو داسې چې هغه خطبه شروع شي راځي. دا ځان له یو موضوع ده چې د جمعې په ورځ مونځ ته څه وخت تلل پکار دي، خو یعنې داسې وخت ته ځان ورورسئ چې بس امام قریب وي چې خپل 2 رکعاته فرض مونځ ورسره وکړي، د هغې نه پس لا امام سلام نه اړولی چې دی چپلې مپلې راخیستي او د جومات نه راتښتي. دوی چې دی نه هغه سنت چې کم د جمعې د مونځ سره لازم دي، کم ته چې سنت مؤکد ویلی شي چې هغه څه د جمعې د مونځ نه مخکې دي او څه د جمعې د مونځ نه پس دي، مطلب څه د امام د دې فرضو نه دا کم 2 رکعاته فرض چې دي څه د دې نه 4 رکعاته مخکې سنت مؤکد دي او 4 ترې وروسته دي 2 رکعاته دي. هغې باره کې علما وایي چې دا څه علما وایي چې دا غیر مؤکد دي، څوک چې دا مؤکد دي، خو بهرحال 6 رکعاته سنت چې دي دا د امام د سلام د اړولو نه پس دي او 4 رکعاته چې دي د امام نه مخکې دي. نو ډېر ځوانان، ډېر خلک داسې دي چې دی بالکل د دې سنتو نه ناخبره دي او دی صرف د جمعې مونځ دې ته وایي چې بس 2 رکعاته د امام سره وکړه د جمعې او بس راځه کور ته، دکان ته، کاروبار ته ځان رارسوه. ډېر ملګرو سره زه میلاو شوم چې کله سلام واوړي بهر راووتم نو ما د ډېرو ملګرو نه پوښتنه وکړه چې هلکه فرض خو دې وکړل، اوس کوم طرف ته روان یو؟ نو چا ویل چې دکان ته ځو، چا ویل کاروبار ته ځو، چا ویل بازار ته ځو، چا ویل ډیوټۍ ته ځو. ما ویل دا باقي سنت وایي، بس باقي سنت خو نشته، بس مونځ هم وکړو د جمعې بس دا کافي ده. نو دا ډېره د نقصان خبره ده. بیا ما ورته ویلې چې نه د جمعې مونځ خو 12 رکعاته دي. هغې مې هلته کې پوه کړه چې 4 رکعاته به تاسو د امام نه مخکې کوئ، هغې ته تاسو ځان نه رارسوئ، خو چې هلته ځان نه رارسوئ لیټ شي نو کم از کم د امام د سلام اړول نه پس خو بیا دغه چې کم 8 رکعاته سنت پاتې شي یا 10 رکعاته د دې خو اهتمام کول ضروري دی. او بیا دغه سنت دی چې دا خو مؤکد دی، یعنی د هغه سنت دی چې په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوام اختیار کړی دی، دا څنګه تاسو پرېږدئ؟ نو ډېر خلک د دې نه ناخبره دي. ګورئ، یو خو تاسو ما دا ویلي چې دا سنت کول دا ضروري دي، یعنی د جمعې مونځ 12 رکعاته دی، دغه سنت کول صرف 2 رکعاته پکې فرض دي چې هغه موږ د امام سره کوو، دې نه مخکې وروسته چې کوم سنت کول دي دا لازم دي، دا کول ضروري دی. او کوم انسان چې نه کوي قصدن یې پرېږدي دا ګناهګار دی. او کوم خلک چې قصدن سنت پرېږدي د دې په زړونو باندې الله جل شانه یو داغ لګوي، دغه داغ زیاتیږي یو وخت داسې راشي چې الله جل شانه د ده د زړه نه هغه د فرضو چې کم اهمیت دی د فرایضو هغه هم ختم کړي. نو لہذا د سنتو به موږ او تاسو اهتمام کو، او کوم انسان چې د سنتو اهتمام نه کوي، د سنتو پابندي نه کوي، نو الله جل شانه به دی د قیامت په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت نه محروم کړي. یعنی د قیامت هغه سخته ورځ چې د یو ذات شفاعت به پکې قبلیږي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات دی. کوم انسان چې د سنتو پابندي کوي الله جل شانه به د قیامت په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کړي. او چې څوک یې نه کوي دغسې قدم په قدم باندې د سنتو نه مخ اړوي او د سنتو نه اعراض کوي، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، نو دغسې خلک به الله جل شانه د قیامت په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت نه محروم کړي. نو دغه سنت چې کوم د جمعې په ورځ دی دا ضروري دی، دا یاد وساتئ. څنګه چې عام د ماسپښین مونځ کوو 10 رکعاته کوو، 4 رکعاته سنت وکړو، بیا 4 رکعاته فرض د امام سره وکړو، بیا 2 رکعاته سنت د هغې نه پس کوو، دغسې د جمعې په ورځ باندې 12 رکعاته مونځ دی. 4 د امام نه مخکې وکړه سنت، بیا چې 2 د امام سره فرض وکړل د هغې نه پس بیا 4 رکعاته سنت وکړه، بیا د هغې نه پس بیا 2 رکعاته سنت وکړه، نو ستا مونځ به مکمل شي. دغسې ستا مونځ نه مکمل کېږي. یعنې ډېر خلک په دې کې داسې هم شته دی چې موږ په ټول باندې دا ګمان نه کوو چې کوم د جمعې په ورځ د فرضو نه پس وځي د جومات نه او خامخا به دوی سنت پرېږدي. نه، ډېر خلک پکې داسې چې هغوی په کور کې سنت کوي. دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې رسول الله مبارک به اکثر سنت دا په کور کې کول. نو که چېرته ته په کور کې سنت کوې نو دا خو ډېره ښکلې خبره ده، خو که ته سنت بلکل نه کې پرېږدی نو دا ستا دپاره ډېره لویه د نقصان خبره ده.
ته ګناهګار ګرځېږي په دې سره. نو که تر ننه پورې تاسو کم سنت نه یې کړي، د سنتو قضا خو نشته، د هغې په ځای باندې نوافل کوئ. آینده جمعو کې آینده تاسو د سنتو دا کلک اهتمام کوئ، په دې سره به ستاسو مونځ پوره کیږي او پوره مونځ د هغې ثواب به تاسو الله جل شانه درکوي او ورسره به الله جل شانه تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کړي. الله جل شانه دې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.